د دې ستار نه زیات د خولې ګپ ډېره مزه کوي. نو میخه ناسته وه هغې شخوند کوو نو د خولې کې ځګونه راوتي نو بیا راله نو ولې بچی وي هغه ټوپیس کوي نو چې غاښ صفا کړي نو بیا به دغه وکړمه انډه به ورته وکړمه. وناسته د دې خوارې جونګړې اشنا یاد لره څوک په زما چار مینه در نکړي دا یاد لره. دا ساز د ساز روح ته وایي او چې ساز کې بدامري کوي او زنایي او جوارګري نو هغه مزه نه کوي. چې اوسني محفل او پخوانو محفلو کې څه فرق شته؟ خلک بدل شو که نه همغه شان دي؟ دنیا هغه دنیا ده خو عالم بدل شو. څه محسوسوي چې څه پکې بدل شو؟ بدل دا که نه چې انګلیش شي خلک. دا خو میړه کړه د چې لا ټینګ دی که دومره غم په دریاب را کراغې وچ پشینه. در باندې بدلېږي د خپلې معاشرې د خپل نایجي نو خلک درته وایي چې یاره بس پیرې ته لاړې دا ستار پرېږده خلک درته وایي. ځینې کسان وایي ماما بس یې که دا څه کوې نو ما چارې شل سیره غنم رالیږلي نو چوپ شي. مینې لیوني په ښار یمانې اوسېږي بارې سترګې ګنډانې د مینې لیوني په ښار یمانې اوسېږي بارې سترګې ګنډانې د خلک چې لاړه دنیا یې لسته شي. قدرمنو سبزلي استاد دغه به تاسو ډېر اورېدلي هم وي د دې ستار نه زیات د خولې ګپ ډېره مزه کوي او خلک ته ډېر خوند پورته کوي. نو نن به سبزلي استاد سره خبرې ترې کوو. سبزلي ماما السلام علیکم. وعلیکم السلام جی خیر. دا راته ووایه چې عمر څونه شو؟ عمر خو زما یا کاله برابر شو خو لکه دې کې بس زما ګشت تېر شه دا عمر په دې موسیقۍ کې د شروع نه دا ستار به جي دکه ما به مې غاګو نو دا جي وسوي نه نه هغه وي بس ته مشغول بس داسې کې باچا ته پلار ورونو دا کار باندې کې هغه ورته وي ما عوام خوشحاله زه به دا کار کوم. نو دا ساز د ساز روح ته وایي او چې ساز کې بدامري کوي او زنایي او جوارګري نو هغه مزه نه کوي. تر دې ساعته پکې د هر څه نه بچو خو لکه دی ما ته وایي زما ما اوس پکې په خولې څه ووایو نو همدا نور ما پښتو اړولې ده اوس دا ساده خلک شي. هغه یو هلک نو د هغه ډېر جیداد و او پلار یې مړ شو د کونډې زوی دا یو ورځ د ارټ نه راتلم د چم ګاونډ کې چې دا ښځې راوځي بل کور ته ځي نو هغه داسې وګوري نو یو جینۍ ولیده نو هغې ګاونډی و څلورم لمبر کور
نو مور ته ماسخوتن وایي بې ماله به اول غم نه کې که غم کې نو دی کربراله کې یو به وایم ورته بچی د هغې خوښه ده نو د هغې پلار نوکر و ښه ښکلی کور یې مو خو جیداد یې نو مور یې لړه هغې ته یې خبره وکړه دا خو دې راباندې د اختر زیری وکوي زه په یو کور کې به یو کوڅه کې به یو نو کوهېدنو شوه چې کوهېدنو شوه واده وشوه 3-4 ورځې ورکره خلک ته راته په 4مه ورځ یې دا خواښې او دا ناوې ناستو د خواښې زړه کې ویې راشه دې ته خپل کارتب وښایي چې کار مار کوي که نه زمیندار و ویې زه بچی زه به درته دا لوښي ووینځم ته دا میخې ته ونډه وکړه نو هغې کله ونډه کړې وه د انګلیش لیڼو تعلیم او علم یې کړو چې راله نو میخه ناسته وه هغې شخوند کړو نو د خوله کې یې ځګونه راوتي نو بیا راله نو یولې بچی وي هغه ټوپیس کوي نو چې غاښ صفا کړي نو بیا به دغه وکړم ونډه به ورته وکړم نو داسې یو ساده غوندې کې خلک و که نه مزېدارۍ سره نو راته ووایه چې اوسني محفل او پخوانو محفلو کې څه فرق شته خلک بدل شو که نه او مغه شان دي دنیا هغه دنیا ده خو عالم بدل شو څه محسوسوي چې څه پکې بدل شو بدل دا که نه چې انګلیش شي خلک سادهتوب ختم شو او هغه خو به د شرشمو دا ساګویه شو ژوندی نو هغه به بس هغې سره به شملې ډوډۍ خوړل نه ډاکټران و نه دغه اوچت مرض چې و ټیبي به وه نو بس روغ صحتونه او پرزول اوس حالت دې اوس وینې اوس خو انګلیش لیڼ شي که هسې سبزري کاکا خدای راضي دا پروګرام خو چلولی نه دی هغه جرمني کارتوس دې پکې وه او خو دې غر کړو دې پروګرام سره پکې اوس تاریخه تا دې خدای تباري کړي تا ماته سبزري کاکا لیسو تا دې ما هغه په لایسنس کارتوس وویستل دا وګوره پولیس والا ناستي سبب زه خو دا چې چاته لاړ شم زیات پولیس راشي مزېدارو لا دا وجه څه ده نو یې وبه خاندي لږ خندا کمه ده غمونه زیات دي شاعر وایي مدام د غم باران وریږي نو خوشحاله شیبه په کال کې نه راځي امین خو که غمونه را وړاندې کړو نو بیا به هېڅ نه یو او غمه کونډي و یو د کونډي و یو د سرخي سپیدي نه کوم دا دنیا ګوره ځي شاعر ته قسم د جي د سهار راسه مې دا خوږي تسکین باندې روان نن په حق ورسېده درمانو د دې سیمې د صوابۍ د سیمې او ډېر یو ادبي او ډېر د شعر و شاعرۍ حوالې سره ډېر غټ نوم تسکین باندې روان نن په حق ورسېده الله دې وبخي او سبزلي کاکا هم په هغې باندې ډېر زیات خفه دی یقینا چې د علم او ادب چې څومره خلک دي د قلم سره چې کوم نه بالخصوص هغې ډېر زیات خفه وي موږ هم دا محسوسوو چې د ادب د دنیا او د شعري دنیا یو ډېر غټ نوم الله دې هغه ځای ښه کړي دا راته وایي سبزلي کاکا چې دا ستار غږی نو دا څونه موده پس بدلی بدلوم خو نه دا خو بس نورهیدر ډاکټر با نوم اورېدلی د میا ډېره نو زه هغه څخه کابلیانو وله جوړ کړو نو ما هغه نه راړم دی به څه ګومه نو بس دی را سره دی یو لس د ده یو لس کاله ما سره زده کړی چا نه دا په خپله جیب ځان له به ناست ومه سیتار مې لګېده بچو کې چا زده که نه نه هغه زمانې نوم یې د دوبۍ نه غږی نو کار دی نو هغه د خیبر والی وغواړي نو هغه هلته غږی زوی دی زوی مې او دلته چې کوم بچیان دي هغې غږی که نه هغه یو چې و نو هغه پات شوی دی مشر نو هغه به غږو نو بس کړی شوی دی دا راته وایي چې د وړو مور ژوندی ده او ژوندی دی ټپه چربې ته ورته کوې درته وایي که نه ستا نه اوري نه 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 ولې به نه اوري زه چې څه وایم نو هغه اوري او کوي ما د مانیرای نه واده کړی د دویمه نو بس جدي پن سره مشغول یو خدای پکې ژوند تېروي ما پکې په 25 ورځې کې دوبۍ ابوظبي آلین کلبا شارجه قطر اصحاب خان دی او بدر منیر دی سره تلم نو هغوی سره خو لیاقت میجر دی د ټوکو دپاره یي خو زه یې د سیتار دپاره بوتلو خو خبره دا ده زه به یو خپل لینډ جوړ کړم تاسو به ډېر خوشحاله یې قدرمنو سبزلي کاکا وایي زه خپل لینډ چلوم نو د لینډ نه خو زه نه هم خبر مونږ خو صرف د وابډیر لینډ پیژنو چې دا 11000 لینډ دی او دا پلانکې خو خبر شوم چې ډولکي لینډ دی پکې نو طارقه اوس ته پېښور او د دوی لینډ پرېشه سبزلي کاکا ورځئ پې ښه جی
افضلي کاکا دا راته ووایه چې دونه موده د دا فن مو کو دا خلک ته مو خاندول وخت کې څه بدل شو نو وخت کې دا عجیب بدل شو چې زه ورته ناجوړه شویم نو څه به درته ووایم د مجبورۍ نه اوس کوم د وخت سره زموږ د دې سیمې خواږه زیات شو که تراخې زیات شو نو خواږې زیات دي خو تارخه پکې هم راځي او دا معنی که دا معنی یو به خامخا معنی وي که نه هغه ګانه کې وایي څه بد لګي څه در باندې بد لګي د خپلې معاشرې د خپل دشمنی جي دشمنی او رب وایي تاسو یو بل سره مینه وکړئ خدای په قرآن کې ویلي چې دا یو میندو مینه مې د انسان سره د دی نیمه مینه هم نشته ډز ډوز دا پخوا هم دا دشمنی وي خو ورته به یې کتله او دا نه چې اوس چالو شوي اوس خو کړاس کړوس دی څلور یې مړه کړه پنځه یې مړه کړه او نو دا ظلم دی که ته خو د دې معاشرې د چاپېرچل یو حساس سړی هر څیز ته به ګورې خفه کېږې بہته نو مطلب دغه ډېر خفه کوي ډېر ښه او که نه همونږ له خو خدای شته خلک د پلار نه زیات عزت کوي چې نه د دشمنۍ شوق راکړي دوه کسان چې په ډیران د چرګان دوه خلاص کړه نو جانت در باندې واجب شه دور ارزاني یو ځای کې نشته لکه د خدای په قانون کې چې ارزاني ده څه له دې چا دغه کې غیبت دا مرګونه شو په صلاح باندې کار ښیي روغې به کېدې اوس روغې هم نه کوي سبزلي کاکا دا راته ووایه چې زموږ د معاشرې تور او پیغور هم ډېر سخت وي نو خلک درته وایي چې یاره بس پیرې ته لاړې دا ستار پرېږده خلک درته وایي ځینې کسان وایي ماما بس یې کاکا دا څه کوې نو اما چارې شل سیره غنم را لیږلي دي چپ شي ته وایي چې ترالي ستارو دا شیز پرېږدو ته دا چې ته او که نو د بوریزې څه خو به ووایه که نه یاران دوستان په خپله مینې کوي یعنې زه خپله چې د جمعې په شپه وړو خیرات ورکوم د چم ګاونه دا دی اوري لویه ډله د جمعې په شپه د کشري خیرات ورکوم او یاران دوستانه راله وظیفې دغه رالیږي نو ملنګي ده که نه ما د باچا ریټ 10,000 روپۍ ایستو تر مرګه مې والا 10,000 اخیستي دي زما ریټ نشته جي د خدای مسکین یم خدای له معامله محفل چې داسې لاړ شي څونه پیسې اخلي نو هغه خپلې محبتونه دغه کوي لکه د پنجمړ دی که څه ده دې ته هغه شپه په زور هغه یې بوتلو ما د فاروق استاد نوم یې د ټوډېري 4 لک روپۍ به درکړي که نه نه جي دومره نه ورکوي دی خو لکه یو پکې کویدن کړی یو پکې منبر جوړ شو کویدن چې کړی هغه ته واته راواچو نو هغه چې هغه ډزې بس شوه دغه نو ما هغه ټول راویست نو زما مرۍ ته یې واچول ښه مې خلک وخاندو میکونه یې مزېداره داسې کار و چې روژه به راله نو د دې نبي بیک یو استاذ و نو هغه به شیټونه صحابی ته زیدې ته راولېږي چې سبا به روژه په هغې به کېده روژه او اختر چټ پراته او هغه به جي 3 میاشتې روژې نیسلې زبرګه شوکه دره روژه ډېر زبر سړی اوس خو په چټ به عمل کېده چې بهی روژه ده نو روژه به وه اوس خو موږ پیې والا صحیح کوي میاشت کاره نو بس هغه چیټونه راغله نو داسې جمع ناستو موږ داسې 14 کالو عمر کې نو ماما وایي چیټونه راغلي دي چې سبا روژه ده مې ښه ده که نه چې روژه ده وایي ستا څنګه چلي مې زه خو پکې د عشقه یاره 2-3 ونیسمه هغه بل ته وایي ستا څنګه وایي زه خو ړومبی مې نیسلي واقع یارېدلی یم بیا نه نیسم هغه بل ته یې ستا څنګه چل دی وایي زه ړومبی نیسم اخري مې دی ټوله میاشت راګیری بس یاره هغه اخري ته چې ووایي نو هغه کور ته راغی ما ورته ویل چې دغه شان باسو بیبي ما به پاسې دغه له پېشمني له زه به دا روژه نیسم خو که زه بېسوده شوم مړېږم نو ماته یې بیا راله نه نو پلار یې پاک کارز بازار ته راغی نو ګوپي وراړه کور ته دی خو بادګیري نو هغه چې راغی نو مور ته یې ویل دا پوخ ښه ښه مزېدار نو چې هغې خو ماښام نه ښه ټیټ ځان مور کړي چې روژه به نیسم چې پېشمني مالې پاسو نو وایي پاسه بچی نو پلار سره کېناست په ټیبل نو
غوړي ورته کېښوده وی بېبي هغه ګوپي نشته وی شته بچې نو هغې پکې تبې وکړ نو د ښه په بر مټو خوړه چې ویې نو داسې کنډول کې ورته اوبه ایښې وې چې بانګ وایي مشرانو به بانګ کې اوبه څښلې نو یې دا اوبه وڅښه چې بچی تږی نه شي ویې ښه داسې جوټی ووله خو چې جوټی ووله ویې ځان ویښ که اوس په بانګ وایي بانګ یې ووایي نو بس هغه ویې ځه بچی مونځ وکړه نو بیا راشه اوده شه چې دی د کوڅې نه راووت نو خېټه کې چالای جوړه شوه نیړه تاړمه شوه نو دا پته ورته نو چې سره روژه ماتېږي نو چې هوا به راله ځان به یې کلک که اودس یې وکړه خو بېرامه غوندې کې اودس یې وکړه د سهار قراتونه هم اوږدي نو هغه چې قرات چالو شو نو د مازغو ته ګیس وخوته نو پورې پړه کې دا ووایي چې دا روژه به مې مړی چې سلام وجار باسلی شو نو ځان لی په مخ لاس راښ که راپاسېد خپلې سپلۍ اړولي په خپو دي کور ته راځي چې یاره دا روژه مې مړی چې را دننه شم مورې د پېشمني لوښو وینځلو یې واوره بېبې که زه بېسوده شم نو روژه به راله نه ماتې مړ دې شم خو زه به بیا روژه هم نه نیسم وایي بچې دا خو لاسوړ سهار دی وی زما خو دې زړه ته چالای اړمه شوې ده درنګ دی که ساعت ته مرمه وی نن به دله بچه سپیرکای راوغواړم چې په ماړه خېټه تلې اچې نو هوا به دې کلاو چلیږي وی خیر ده که هوا چلیږي وی او دا پچوالي سپې ماپ شه د کوڅې دروازې ته شه هوا د پېشمني مالنې په ځان بند کړې وه نو اوس په لاره وځي هوا تې وځي چې ووته دی له شل قدمه لاړ وي چې یاره زه پیدا شویم دوره مې نه دا اچولې خو زما خیال له جوړ ښکلې میاشت ته سا رانه ځي نو ډډې ته د دیوال کېناسته ځان ته د شهادت کلمه وویم نو هغه چپ شوه دا سختي پکې لیدلې ساده خلک ډېره مهرباني سبز علي کاکا هلکه په جمع سلام قبول کړې څنګه صحت خیر خیر دی ټیک ټاک قدرمنو د عرض دی او د سبز علي کاکا مالیتیان دي ټیکې شاه زلمین دي واړه ځاګه ټول پکې ولاړ دي سبز علي کاکا هم د دې ځای دی تم د دې مالت اوسېدونکي او جی بالکل د دې اورېدې محفلو کې کښېنې او جی بالکل ډېر اورو جی ماشاءالله ډېر ښکلی فنکار دی الله دې ښه ساتي الله دې ډېر عمر خاوند کړي جی تاسو دې هم ډېر عمر خاوند کړي ډېره مهرباني رامخې شه څه ویل غواړې بیا بس زه خو څه ویل نه غواړم بس دا زموږ نیکه دی جي او ټوکې ټکالې هم کوي او کانمانه هم فوټو سټیټ نه کړې که اوریجنل نه کړې نه فوټو سټیټ نو ماشاءالله او تاسو د سبز علي کاکا ښکاري هم ورستا په شان ښه نیکه دی څه ویل که نیکه دې څه وویل وایي ځان ته مهرباني دا راته ووایه نیکه بابا په هکله باندې څه راته ووایه بس نیکه زموږ ډېر ښه دی او چې کله خفه وي نو لطیفې راته وکړي پکې او ګانمانه راته پکې ووایي او جی او ستار چل زده کړې نه جی نه دې سره مې شوق نشته سبق وایم څه سبق کالج ته ځم جی او جی دا راته ووایه چې اوس دلته چې کله داسې محفل وي وغیره تاسو پکې کښېنئ مهلت کې اخوا دېخوا نه جی نه بس دلته خواوشا کې که چا د خپل بیټک کې کین واسې نه ځو بابا کې نیکه بابا کې خواږه څه دي ستاسو د شخصیت د کوم څیز نه متاثر دی بس مینه را سره کوي جی چې څه کوو نو راډي رالم ورسره تا ته نه لګي چې یاره د عمر په دې حصه کې هم دا سړی ژوند سره څومره مینه کوي لګي راسته جی ډېره مینه کوي او جی د باندې ژوند ډېر ښه لګي او جی ډېر او جی مطلب دا چې موږ ځوانان یو خاند راخاندو به خو دا سړی ټول عمر په خندا او په خوشحالۍ خپل ژوند تېروي او جی ډېر په خندا خوشحاله سبز علي کاکا نن ناستې څه ته تپوس کول غواړې که سبز علي ماما خو زمونږ بس داسې ماما ده چې څوک بور کوي نه او ښه مزېدار ښه محفل ورسره ګرم وي او چې چاته ځي نو د ده د انداز داسې دی چې لکه ټول ورسره ښه مشغول او ښه مزېدار ښه خوشحاله وي ورسره جي
څوک ورسره بور کېږي نه. بور کېږي نه جی. صحیح ده صحیح ده. ډېره ډېره مهرباني شکریہ یاره تاسو سره خبرې اترې وکړې. او لیاقت بھائی هم ناست دی. لیاقت بھائی څنګه یې؟ یو خو ستا هم ډېر شکریہ ادا کوو موږ سره نن په سپورټ کې لیاقت بھائی هم راغی. سبزلي ماما سره مخکې ته ملاقات شوې ده که نه ستاسو سره؟ دی هو یوټیوب چینل دی باندې مو زیاتر لیدلی او کتلی هم دي چې کله خبره مو پریس ریلیز یا تیار کړو سبل سره ریفریشمنټ لپاره نه کله پکې دی هغه خو یو پارت مو ګوراو یا او ملاو شي په وجه کې هدلته نه بل ځای کې. ډېره ډېره مهرباني الله دې خوشحاله کا. زمونږ د معاشرې قدرمنو څه کردارونه داسې چې دا ژوندي پاتې شي. زمونږ د معاشرې څه سحرې او څه څیزونه داسې چې دا جاري او دایمي پاتې شي. د دې معاشرې چې څنګه وختي سبزلي ماما ووایي چې یاره دشمنۍ پکې ډېرې دي چې نوم د ثوابۍ راشي یقینو کې یو دروند پښتون تصویر د مخامخ راشي خو دې تصویر باندې څه تت داغونه دي څه کرښې دي څه سکریچز دي او هغه دا دي چې دلته کومې دشمنۍ طرفګانې دي دا د هغه د پښتونولۍ آرنګ چې دی نو هغه تت کوي او دغه څیز سبزلي ماما هم محسوسوي. په دې ټولو کردارونو کې که تاسو وګورئ دا یو کردار د امن دی. دا سړی د امن خوري دی چې چرته ځي هلته به چېرته خندا راټوکېږي دی چې چرته هم ځي هلته کې به یو سافټ امیج جوړېږي یو نرم منطق یو امپیکټ په سړي باندې راځي. دا سړی امن خوښ دی او دی چې چرته ځي نو امن به هم دی د ځان سره وړي. نو موږ غواړو چې داسې کردار دا ژوندی وي او یا کلن یا د شپېتو کالو نه زیات عمر سبزلي کاکا لري خو دی په ژوند ډېر ماین سړی دی. دا موږ چې نن رالو نو دا نه ویم ما خو طارق شیخ خپل یاد کې چې او سرمین لري خو د مینوال په سرونو په لکونو دی او هغه لکونه خلک سبزلي ماما سره ځکه مینه کوي چې دې سړي سره د ژوند خواږه دي. موږ هم غواړو چې زموږ په دې معاشره کې زموږ د پښتنو په دې ښکلې معاشره کې دی د داسې په شان ډېر خواږه خواره شي. موږ په نفرتونو کې څه ګټه کړې ده یاره. موږ په جنگ کې څه ګټه کړې ده صاحبه. موږ په اور کې څه ګټه کړې ده صاحبه. ځکه موږ د سبزلي ماما خوا لرالو چې د عمر په دې حصې کې هم د ژوند لاس نه دی اخیستی او د هم هغه شان دي ځي او د خپل ستار سره او د خپل ټوکې ټقالو سره او د مشرانو نه څه چې د دې وخت دور چې کم کشران دي هم د سبزلي ماما د محفل خو درنه حصه ده. سبزلي ماما دا راته ووایه په اخري پیړو کې بیا به نځو دا خپل موبایل نمبر ته یاد دی په ګیټ لګېدلی دی دغه بیت په ورسره ولیکئ. دا بیت څه دی دغه م راته لږ ووایه که نه. زما خو بیا کار نه کوي یاره ما خو پې دا خوله ډېره واړو راواله خو مال یم د خولې راله بلکل وبرېښوله خوله ما پې د مینت دارو کړم په کار مې نه دي که علاج لرم راشي مسیحیان ټول او خپله نښه دې م راته ونښوله که نه پته زل اسمان تحصیل ځمکه ډاخانه قبرستان ما له جنت انکیر منکیر کوملی پاس کر سبزلي خان کوملی باندې کې خو چې ته نوم لرکې نو ټول هم زموږ پته هر سړی د ځان سره لیکلی شي نه ځو به جنت ته هلته به هم که ښې مزېدارۍ دشمنی نشته. عرفان بھائی ته څنګه ته کښېنه که نه ته خیر دا راته وایي چې ته سبزلي ماما سره څه غږې؟ زه خو ورسره ډېر د بچپن نه هارمونیم غږوم او زمونږ مشر دی ماشاءالله زمونږ استاد هم دی او د ټولې دنیا مامام دی تریم دی او ټول خلک پې زمونږ پښتونخوا کې خو پې ماشاءالله هر سړی میندې جي د هر سړي ورسره مینه ده او ډېر ښکلی ژوند یې تېر که داسې ژوند یې تېر که چې زمونږ دومره امید دی چې د دی نه به لا تر اوسه څوک خفه ني. بس موږ به نه غواړو اجازه سبزلي ماما بس نه چای بوس کو خیر دی تاسو به د خپل ټنګ ټکور کوئ لینډ برابر کوو موږ ولته چیس کو هلکه خوښ هم ده که نه خوښ هم ده وګوره دا ټول په دې لاره تېرېږي زه سبزلي ماما ته پیشه او د کلي خلک دې پیشه.
دا خو میړه کړه دې چې لا ټینګ دی دا خو میړه کړه دې چې لا ټینګ دی که دومره غم په دریاب را کراغې وچ پشینه علم یو که یو بل نظاریږي علم یو که یو بل نظاریږي پانی دنیا دا کوبت بپاتې شینه یو خوا پښتو پښتو بل خوا جانان دی یو خوا پښتو پښتو بل خوا جانان دی زه د پښتو زنځیر شلوم جانان لزما ډوډۍ تکینم ککینم ترا یاد شي ډوډۍ ککینم ترا یاد شي ارنوړی می بدلنې کنې غني غزینه وناسته د دې خواري جونګړې اشنا یاد لرا څوک په زما څوک په زما شان مینه در نکړي دا یاد لرا څوک په زما شان مینه در نکړي دا یاد لرا ناسته د دې خواري جونګړې اشنا یاد لرا ما خو جړلی مودام ستا د خوشالو د پاره ما خو جړلی مودام ستا د خوشالو د پاره زما پښتو به کچمینا وفا یاد لرا زما پښتو به کچمینا وفا یاد لرا څوک په زما شان مینه در نکړي دا یاد لرا ای د تنګي ایوب ډا کده د ننګ او غیرتو ای د تنګي ایوب ډا کده د ننګ او غیرتو ایر دین شي بد نصیب لیلا یاد لرا ایر دین شي بد نصیب لیلا یاد لرا څوک په زما شان مینه در نکړي دا یاد لرا څوک په زما شان مینه در نکړي دا یاد لرا